حدیث مبارک کے راضی دو قرضونه داسی دی چې الله تبارک و تعالی وی په دې په ختمولو کې زه د بنده سره په خپله امداد کو هغه دوه قرضونه ډیر زر ختمي په هغې قرضونو کې یو قرض چې سړی واده کوي او د واده دپاره قرضه وکړي الله تبارک و تعالی وی د دې ختمولو کې زه د بنده سره په خپله امداد کو دا عزمه دا ټرای کوي چې بچی له واده کوي او کومه قرضه والی هغه قرضه به ډیر زر ختمیږي او ته به پې پوهیږي نه ځکه دې قرضه کې رب العالمین د بنده سره امداد کوي دې کې الله امداد کوي یو بله چې د یو غلامی د مالک ورته وایي مال دومره پیسې را زه به تا آزاد کم نو هغه غلام ګرځي هغه پیسې پیدا کوي نو الله وی یو په دغې کې زه امداد کوم نو د واده په قرضه کې الله امداد کوي دا ډیره زر ختمیږي خو په شرط د دې چې واده دې د شریعت موافق وي او هغې له دې قرضه کړي مثال مناسب د ژوند سامان الې هغې کې کمې دی کالی کې کمې دی یا سنت روټۍ ورکوي هغې کې کمې دی دغې قرضه کې الله امداد نه کوي چې 4 او 5 ورځې ډوډۍ ورکوي او 4 5 ورځې پکې مجلسې کوي هغې له پیسې قرضوي او 10 او 20 تولې کالې کوي هغې له پیسې قرضوي وایي چې دې کې الله امداد دغه قرضې الله نه ختموي ښکلی دور یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیده هغه په مخ باندې د په دې وجود نبی علیه السلام د واده اثرات ولیدل نبی علیه السلام ورته وی واده دې کړی دی یا او کړی مې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی اولم ولیمه وکه کنه د واده روټۍ وکه ولو بشاتن اگر که یوه بیزی یوه بیزه حلاله که د واده روټۍ وکه چې خلک خبر شي چې تا واده کړی دی ولیمه وکه بس صحابي به واده وکړو اعلان به یې وکړو نن ماښام زما د ولیمې روټۍ د ټول بیا به هلته یو ځای کې روټۍ بس واده به وشو علما م وایي د بچو په پلار باندې 3 حقونه دي اولنی حق دا دی چې دی به بچي له صحیح نوم دی صحیح دا څه نوم دی یو نوم او بل نوم او ګډ وډ نومونه نه اول حق د بچی په پلار دا دی چې صحیح نوم به ورلږدي دویم حق دا دی چې دی به صحیح تربیت کوي د خپل بچی صحیح تربیت به کوي د دین اسلام خونه به ورته کوي او قال الله او قال الرسول به ورته ښیي دریم حق د بچو په پلار باندې دا دی چې دی به وله په صحیح ځای کې رشته کوي نکاح کول او واده کول دا د پلار حق دی دا به بچی له کوي او ورته اسې داجي وایي هغه ورته اسې ابو وایي